د مور او خور تمیز نه کول دی ټول نه غټ بد اخلاقی چې دی هغه شراب او زنا چې دی کول دی ټول نه غټ بد اخلاقی چې دی هغه سودی لین دین دی ټول نه غټ بد اخلاقی چې دی هغه د الله تبارک وتعالى ذات سره شریک ګرځول دی. سورة الانعام آیت نمبر 47. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. صدق الله العظيم. دينا مخي آية مباركو کی الله جل شانه د قرآن کریم او د توحید منکرینو ته دا او فرمایل چې زما محبوب پیغمبر دوی ته ووایه چې تاسو د الله جل شانه د ذات نه انکار کوئ نو کچری الله جل شانه تاسو نه ستاسو د قوت سماعت د اوریدلو صلاحیت قوت بصارت د قتلو صلاحیت او دغه ستاسو په زړونو باندې مهر ولګي د پوهې د سمجھ بوج صلاحیتونه تاسو نه سلب کی نو د الله نه سوا بل څوک معبود داسې شته چې هغه تاسو ته دا واپس کی او وګوره څرنګه مونږه رنگ پرنګ دوی ته دا آیتونه بیانو او بیا هم دوی مخ اړي نه آیتونه مبارکو کې فرمایي چې ته ورته وایا چې ما ته دې خبر راکې کچری پتا سو باندې ناګهانه د شپې یا د ورځې د الله عذاب راشي نو په دغه عذاب سره به نه هلاکیږي مگر دا ظالمان مشرکان او بیا فرمایي چې مونږ دا پیغمبران چې را لګو دا دې لپاره چې صرف او دوی ته د الله پیغام ورسي پیغمبر دې لپاره نه راځي چې خامخا دوی چې جبرن دوی لرا د شرک نه منی کی یا د کفر نه منی کی دا اختیار پیغمبر سره رسول سره نبی سره نه وي بلکې نبی او پیغمبر دې لپاره چې دوی ته منن کو ته بشارت ووري او نه منن کو لرا ويري چا چې ایمان وروړو او تابعداري وکړه نو پاغه باندې بس خوف او حزن یرا او غمجن باغنی او کم کسان چې زمونږ د آیتونو انکار کوي تکذیب کوي نو دا الله عذاب بدوی ته خامخارس د دوی د نافرمانی په وجه باندې قل تورته ويا ارایتکم خبر را کړی تاسو ان اتاکم کراشی تاسو ته عذاب الله عذاب د الله بغتتن د شپې او جهرتن یا د ورځې هل یهلکو نه هلاکیږي په دې عذاب الا القوم الظالمون مگر قوم ظالمان مشرکان د ظالم نه مراد مشرک دی ځکه والکافرون هم الظالمون اصل ظلم چې دی هغه د الله جل شانه د ذات نه انکار کول دی او اصل بد اخلاقی هغه د الله تبارک وتعالى د ذات سره شریک مقررول دی اصل بد اخلاقی دغه دی نو لہذا حقیقی ظلم او حقیقی جبر او حقیقی بد اخلاقی هغه د گناہ ارتکاب کول دی د معصیت ارتکاب کول دی ظاهری طور باندې یو سړی په جب باندې پاستوي او ظاهری طور باندې یو سړی سنس د خلکو خدمت کوشش هم کوي او دغه سي په حقيقي طور باندې چې کله د الله تبارک وتعالى د ذات نه منکر وي د الله د پیغمبر نه منکر وي او دغه سي په حرامکاری کې مبتلا وي په بدکاری کې مبتلا وي نو د ظاهري
چمک دمک تاسو ښه اخلاق نشي ویلي څرنګه چې نن یهودیت او نصرانیت او دغسې هغه خلک چې کوم اغیار دی باطل دی د اسلام په مقابله کې هغوی لګیا د کار کوي ډېر ساده ځینې ساده خلک د هغوی نه متاثره شي یو سړی د الله د ذات نه منکر دی یو سړی مدر پدر آزاد دی یو سړی په شرک کې مبتلا دی یو سړی په مور خور نه پیژني یو سړی د هر یو اخلاقیاتو نه بالاتر د زناورو ژوند تیری او بل یو مسلمان کلمګو مسلمان موحد هغه نه متاثره کیږي یاره زه ډېر تی متاثره یم ځکه چې په چېرته یو پارک کې د کیلې پوستکي اوچتې کړی وي او چېرته یو ګند اوچت کړی او ډسبین کې واچولو زه د هغه د اخلاق نه ډېر متاثره یم ټول نه غټ بد اخلاقي چې دی هغه د مور خور تمیز نه کول دی ټول نه غټ بد اخلاقي چې دی هغه شراب او زنا چې دی کول دی ټول نه غټ بد اخلاقي چې دی هغه سودی لیندین دی ټول نه غټ بد اخلاقي چې دی هغه د الله تبارک وتعالى ذات سره شریک ګرځول دی دا دونه لوی لوی جرمونه ورته به نه ښکاري یو کافر نه یو مشرک نه یو یهودي او نصرانی نه به متاثره وي والله ما وکړو چې دی په پارک کې یو ګند اوچت کو ډسبین کې واچو او په هغه باندې ایمان راوړلو ته تیار وي دا زموږ د ایمان کمزوري ده یو مسلمان موحد مسلمان اگر چې هغه فاسق فاجر وي اگر چې هغه ګناهګار خطاکار سیاهکار وي اگر چې هر څومره ګناهونو کې ککړ وي د ټول دنیا مشرکانو نه هغه افضل دی د ټول کائنات هغه کفارو نه هغه افضل دی اگر چې هغه هر څومره ګناهګار وي یو موحد دی د الله تبارک وتعالى ذات سره څوک شریک نه ګرځي د توحید د عقیده توحید چې دا د ټول کائنات کافرانو ظالمانو جابرانو باندې برتر او بالا دي ځکه عقیده توحید دا ځان ته یو ډېر لوی فضیلت لري نو لہذا د یو مسلمان په زړه کې ایمان وي عقیده توحید وي دا غي باوجود چې د کافر نه متاثر کیږي یا د کافر د ظاهري چمک دمک نه متاثر کیږي نو هغه خپل ایمان باندې د غور او فکر کوي ځکه داغه د اخلاق نه څنګه متاثر کیږي چې کم مور او پلار هغه رالوي کړي دي اتل سکال عمر ته ورسي هغه مور پلار اوچت کی اولډ هاوسز ته ورلړ کی د مور پلار خدمت نه انکار کوي د سپو خدمت په ځان باندې واجب غني او داغه حقوق تسلیمي چې د سپو ما باندې حقوق د ما په کور کې ساتل دي د مور پلار ما باندې هیڅ حق نشته ځکه ما عمر چې د 18 سال نه زیات دی اتل سکال نه زیات دی نو دي د څوک اخلاق وي دي د څوک چې هغه حسن معاشرت وي دا د متاثر کېدو ژوند دی دا د مسلمانانو د ایمان کمزوري وي چې هغه د خپل ایمان قدر ورته معلوم نه د کافرو نه د اغیار نه متاثر کیږي بهر الله تبارک وتعالى فرمایي چې هل يهلك الا القوم الظالمون نو هلاکیږي په دې سره مگر د ظالمان وما نرسل المرسلين او نه لګو موږ رسولان الا مبشرين ومنذرين مگر زیر ورکون کې او يرون کې فمن آمنا نو چا چې ایمان وروړو اصلح او تابعداري وکړه فلا خوف عليهم نو نبوي هي سيره پدوي باندې ولا هم يحزنون او نبس پدوي باندې نبدوي خفقيږي انبيای کرام دې په راځي چې داغه اتباع وشي دې لپاره نه راځي جبرن هغه چا باندې چې د اسلام او ایمان قبول کړي لہذا حق واضح دی الله تبارک وتعالى د انبیاء کرامو ذریعہ د صحابه کرامو ذریعہ د تابعین او تبع تابعین په ذریعہ باندې دین اسلام دا واضح کړی دا اوس که یو سړی وي زه د الله او د الله د رسول اتباع د خپل د نفس د خواهش مطابق کوم د خپل د جذباتو مطابق کوم د الله او د الله د رسول دین چې کوم صحابه کرام مونږ ته را رسولې دي داغي مطابق نکوم نو دا د خپل خوخه ده دین اسلام باندې عمل به مسلمان چې کوي د الله او د الله د رسول په حکم باندې عمل چې کوي د صحابه کرام په طرز باندې د اهل بیت عظام په طرز باندې د تابعین او تبع تابعین په طرز باندې با داغوی په نقش قدم باندې با عمل کوي نن موږ تاسو وینو چې کله یو مسله مخ ته راشي یو طرف ته زموږ جذبات او احساسات وي بل طرف ته د صحابه کرامو د تابعینو د تبع تابعینو یو عمل وي نو هغه خواهش نفسانی چې دی هغه مونږ باندې غالب وي د خپل جذبات او احساسات په مونږ باندې غالب وي بل طرف ته د ټول امت متفقه او مشترکه یو عمل وي هغه چې دی مونږ پرېږدو د خپل د خواهش نفس مطابق عمل کو لکه د تراویح مونږ 1445 سال نه حرمین شریفینو کې مسجد اقصی کې 20 رکعات د امت تواتر عملی را روان دي تواتر عملی چې یو فتنه او فساد روچت شي دغه انکارو کې مونږ چې بس دا ټیک ده
جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم 1,26,000 صحابه کرامنا او دغه سي د تابعیننا تابعی د صحابه کرامو براه راست شاګرد امام اعظم امام ابو حنیفه رحمه الله د صحابه کرامو نه براه راست علم را نقل کوي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ژوند کې سوای د نجاشی بادشاہ نه بل چا نه غایبانه نماز جنازه ثابت نه ده او د 1400 سال تاریخ د امت د فقهاو تابعین نه چته دا ثابت نه ده سوای د یو واقعینه نن چې کله یو مقراشي زما د ذاتی جذبات او احساسات او مقراشي یو طرف ته د 1400 سال د فقهاو د علماء امت هغه فتاواجات او هغه تفصیل مخ ته وي بل طرف ته زما جذبات او احساسات وي هغه پرېدم په خپل جذبات باندې عمل کو دین د دې خبرې نوم دی چې یو مسلمان با خپل جذبات احساسات دا به قرباني د الله او د الله د رسول او دغه سي د الله او د الله د رسول چې کوم اتباع کوون کې سلف صالحین دي دا غوي د پاره الله تبارک وتعالى فرمایي چې مونږ د انبیای کرام دنیا ته لګو دي د پاره چې صرف زیری ورکی منون کوتا او او یری هغه خلق چې کوم نافرمان دي نو چې چا ایمان وروړو او اتباع وکړو نو پاغوي باندې نه بس يروي او نه باغوي غمجن وي قلت ورته ويا ارایتکم ای خبر را کړی ماته ان اتاکم کراشی تاسو ته عذاب الله عذاب د الله بغتتن د شپې او جهرتن یا د ورځي هل يهلكون هلاکیږي پدې عذاب الا القوم الظالمون مگر قوم ظالمان مشرکان وما نرسل المرسلین او نه لګو مونږه رسولان الا مبشرین مگر زیر ورکون کی ومنذرین او يرون کی فمن آمن نو چا چې ایمان وروړو اصلح او تابعداري وکړه فلا خوف عليهم نو نه به هیڅ يروي په دوی باندې ولا هم يحزنون او نه به دوی غمجن وي صدق الله العظيم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك